بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. والطهارة يجوز أن تكون مصدر الطهور اللازم فتكون للوصف القائم بالفاعل، وأن تكون مصدر طهر المتعدي فتكون للأثر القائم بالمفعول، وأن تكون اسم مصدر طهر تطهيرا ككلم تكليما. کتاب نیل الاوطار د امام شوکانی رحمه الله شروع شو. باغی کی اولنی درس کی مختصر تعارف د مصنف ذکر شو، او بیا د کتاب لغوی او اصطلاحی معنی ذکر شولا. نن په دې درس کې د طهارت معنی ذکر کیږي، ځکه چې متن کې دا لفظ ذکر شوی دی چې کتاب الطهارة. نو د کتاب معنی ذکر شولا، د دې ځاینا د طهارت معنی ذکر کوي او د دې تحقیق کوي. والطهارة او طهارت يجوز جائز ده ان تكون چشي مصدر طهور اللازم، مصدر ده طهورا چې دا طهورا فعل لازم ده. مقصد دا دی چې فعل لازم فاغی ته ویل کیږي چې فاعل معنی تمامی. نو دا جائز ده چې دا شی مصدر ده طهورا چې هغه فعل لازم ده. نو چې دا مصدر د طهور شي فتكون للوصف القائم بالفاعل، پس دا بشي لپاره د هغه صفت چې هغه قائم وي په فاعل پورې. مقصد دا دی چې دا طهارت دا مصدر د فعل لازم شو، نو دلته کې بیا دا صفت دی د فاعل. وان تكون او دا هم جائز ده، دا خبر هم جائز ده چې دا شی دغه طهارت مصدر د طهاره مخکې خو طهوره او کنه هغه فعل لازم او طهارت چې دا فعل متعدی دی. نو جائز ده چې دا شی مصدر د طهاره چې هغه متعدی دی. نو چې هر کله مصدر د طهاره متعدی شي فتكون للاثر القائم بالمفعول، پس دا بشي لپاره دا اثر چې هغه قائم وي په مفعول پورې. مطلب دا دی چې دا بیانېږي حالت هغه صفت چې هغه ثابت دی مفعول لپاره په چا کې چې دا صفت د طهارت ثابت شوی. وان تكون او دارنګ درما دا ذکر کی درم احتمال چې جائز ده چې دا شی د طهارت اسم مصدر د طهر تطهیرا لکه کلم تکلیما شو. نو پدې کې دا درې احتمالات ذکر کړل. یو احتمال چې دا مصدر د طهارت دی چې هغه فعل لازم دی. دویم احتمال چې طهارت دا مصدر د طهارت دی چې هغه متعدی دی. او دریم احتمال هغه دا دی چې دا اسم مصدر د طهر تطهیرا دی لکه کلم تکلیما شو. دا خود طهارت تحقیق ذکر کر. واما الطهور اوس د دې نه دا ذکر کوي چې طهارت سره بل یو لفظ دی چې هغه مرادف دی چې هغه ته طهور ویل کیږي. نو د طهور تحقیق ذکر کوي. فقال پس فرمایلی دی جمهور اهل اللغه، اکثر د لغت والو جمهور اهل لغت فرمایلی دی
لکه حاشیه کې لیکلي قاموس دا ذکر کړي القاموس المحیط د غرنګي لسان العرب او تهذیب اللغه. نو جمهور اهل لغت فرمایلی دي انه بالضم چې د طهور په ضمه د طوا سره دي. نو چې ضمه د طوا سره شي نو دا به بیا نوم شي لپاره د هغه فعل هو المصدر چې هغه مصدر دی. دا به بیا مصدری معنا ورکوي. طهور معنا پاکی حاصلول. وبالفتح او په فتح د طا سره چې طهور شي نو دا بیا څه ته ویل کېږي؟ للماء الذي يتطهر به. دا لپاره د هغه اوبو استعمالیږي چې هغې سره پاکي حاصلېږي. طهور هغه اوبو چې په هغې سره پاکي حاصلېږي. هكذا نقله ابن الانباري دغرنګي نقل کړي دي لپاره انباري وجماعات من اهل اللغه او ډیرو جماعتونو د لغت والونه عن الجمهور د جمهور. وذهب الخليل او تلل کړي دي خلیل چاغه امام د لغت ته والاسمعي او اسمعي وابو حاتم السجستاني والازهري او امام الازهري وجماعه او یو جماعت د لغت والونا الى انه بالفتح فيهما. دې خبره ته چې دا په زبر سر راځي په دې دواړو یعنی طهور دغه اوبو ته ویل کېږي چې سره پاکي حاصلېږي او دارنګې دا مصدري معنا هم ورکوي طهور. قال صاحب المطالع او فرمایلی دي د مطالع والا. صاحب المطالع څوک ته؟ حاشیه کې وی چې دا ابراهیم ابن یوسف ابن ابراهیم ابن عبدالله ابن بادیس ته چې معروف ته مشهور دی په ابن قرقول سره او دا محدث دی او د 505 هجری کې پیدا شوی دی او 569 کې وفات شوی دی. او دا کوم چې کتاب دی مطالع نو دا مطالع الانوار على صحاح الاثار في فتح ما استغلق من كتاب الموطأ ومسلم البخاري. چې کتاب مطالع الانوار دی چې دا په صحیح آثار باندې لیکل شوی دی چې دې کې معنی ذکر شوی دی هغه ګرانې معنی چې موطأ امام مالک رحمه الله هغه کې کوم ګران الفاظ دي دارنګي صحیح مسلم او دارنګي صحیح البخاري او چې کوم مبهم لغات دي داغي وضاحت کړي. نو دے فرمائے قال صاحب المطالع فرمائلی دی حکی فیهما الضم پدی دوالو کی د پیخ سرا پیخ د طوا سره نقل کړي شوی دی یعنی طهور هغه وبو ته ویل کېږي چې هغه سره پاکي حاصلېږي او دارنګي مصدری معنی هم ورکوي. والطهارة في اللغة اوس د طهارت معنی ذکر کوي چې طهارت په لغت کې ویل کېږي النظافة صفائی والتنزه عن الاقذار او ځان بچ کول د ګنګونه د پلیتونه دا لغوي معنی شوه. وفي الشرع او په اصطلاح د شریعت کې صفه حکمیه دا صفت حکمی تثبت لموصوفها چې ثابتې لپاره دا هغه چې هغه صفت پرې شوی په دغه صفت د طهارت سره
جواز الصلاة جایزواله د مانزه به پاغه سرا او فيه یا پاغه کی او له یا غد پارا صلات به جواز مانزه به پاغه سرا یعنی مثلا کپڑے شو یا کپڑوں سره مسکی او فيه یا پاغه کی یعنی هغه مکان کې مسکی چاغه پاکی او له یا غد پارا یعنی مقصد دار چې داغه بدن صفائی پاکی چې دا خبره حاشیه باندې لیکلي چې وګوره تهذیب الاسماء واللغات امام نووي رحمه الله هغه دا لیکلي دا خبره خو ختمه شوله لغوي معنی ذکر کړل اصطلاحي معنی ذکر کړل وس د دې نه وجه ذکر کړي چې دا کتاب د شروع کو او پدې کې د ټولو ناول شروع په کتاب الطهارت باندې وکړه په کتاب الصلات یو نکړه په کتاب الزکات یو نکړه بلکې شروع په کتاب الطهارت باندې وکړه د دې وجه صدا ولما كانت مفتاح الصلاه التي هي عماد الدين افتتح المؤلفون بها مؤلفاتهم او هر کلا چوپنجی د مانزه هغه موزه چې هغه د ټول دین د پارستان ده ولما او هر کله كانت چې و دغه طهارت مفتاح الصلاه کنجی د مانزه د پاره چې دا طهارت د مانزه د پاره کنجی وا التي يغمز هي عماد الدين شغا د دین د پارستان ده نو چې دا د مانزه د پاره کنجی وا نو دیو جنا استتح المؤلفون شروع کړه هغه تالیف کوونکو د کتابونو بها په دغه کتاب الطهارت سره مؤلفاتهم د خپل کتابونو ورپسې دا ذکر شي اولا ابواب المياه بابونه د اوبو نو د ابواب تحقیق کوي والابواب او ابواب چې جمع بابین دا جمع د باب ده او دا باب وهو حقیقتا دا باب چې حقیقتا دې ته ویل کېږي لما کان حسيا لپاره دا چې وی حسي یعنی ظاهري تور باندې معلومي حس سره معلومي يدخل منه الى غيره چې داخليږي دا غینا غیر دا غیتا یعنی یو کور ته دروازه ده مثلا کور ته داخليږي نو دغه دروازې په ذریعہ باندې داخليږي ومجازا او مجازا دا ولیکيږي ستا لعنوان جمله من المسائل المتناسبه لپاره د عنوان د جمله دیوسو من المسائل المتناسبه دا مسائلونه چې هغه یو بل سره مناسبت د په باب کې د هغه مسائل ذکر کیږي چې هغه یو بل سره مناسبت ورپسې بل ټکی ذکر شو المیاه ابواب المياه نو میاه جمع الماء دا جمع د اوبو د ما دا میاه ډیرو قسمونو د اوبو ته ویل کیږي وجمعه مع كونه جنسا للدلاله على اختلاف انواع وجمعه او دا جمع راول المياه سره د دینا چې ما او بچی دا جنس ته لپاره ټولو او د شامل او نوم چې واخلي نو دي کې ټولو برازي خودلته کې میاه جمع ولې راوړل للدلاله لپاره د دې چې دا دلالت کوي علی اختلاف الانواع په اختلاف د قسمونو باندې ځکه چې وګو بیا ډېر قسمونه دي ماء السماء د باران او ماء البحر د دریاب او د چینو او د کویانو نو دا مختلف قسم وګدي نو د دې وجنه دلته کې ابواب المياه او ابواب الماء او ابواب المياه